کتونکو دی وخت مونږه د یوې برساتي نالې چې هغه د لوړې په نامې سره یادېږي او دا د دواړو کلو مشه منصور او د کوټي خیل کلو ترمنځ دلته واقع ده، دلته پرته ده. او په دې کې چې کوم مزار ده د خړکي بابا چې هغه د سوونو کالو نه دلته ښخ دی، دفن ده، نو د هغې په هکله باندې موږ تاسو ته پیژندګلي درکوو. نو راځئ ګرانو کتونکو چې د خړکي بابا د شهید بابا مزار په طرف لاړ شو. نو دې وخت مونږه د خړکي بابا چې کوم مزار د هغې سره جفت ولاړ یو او دې ته مقامي خلک شهید بابا وایي یا خړکي بابا. نو چې کومه پخواني خلک دي هغې نه چې کوم مونږ څه اورېدلي دي د هغوی کومه رایې ده، هغوی څه فرمایلي دي، هغوی دا وینا ده چې دې پخوانی نوم چې کوم و د شهید بابا هغې سید اسماعیل شاه و او دې مزار باندې دې بابا باندې تاسو په کیمرې باندې وینئ ګورئ دا منظر دا ماحول چې کله بارانو سیزن شي د ګرمۍ سیزن شي او دلته سیلابي ریله راځي، کله سیلاب اوبه راځي، نو دې بابا مزار ته هیڅ قسم تاوان نه ورکوي. او پخواني خلک دا وایي چې دا یو بزرګ او دا یو کراماتو وال هستی وه او دلته روزانه په بیس باندې د روزانه په بنیاد باندې ډیلی بیس باندې خلک د کلو نه علاقو نه لرې لرې ځایونو نه راځي، دلته دعاګانې غواړي، دعاګانې کوي، دلته صحبتونه کوي او ورسره پکنیک ته هم راځي. نو د خړکي بابا چې کوم مزار دی کوم شهید بابا دی دې مزار طرف ته ګرانو کتونکو تر اوسه پورې حکومت څه خاص داسې توجه نه ده ورکړې، بلکې دلته چې کوم لوکل خلک دي، کوم مقامي خلک دي، هغه اپنی مدد آپ کے تحت یعنی خپل مدد سره دې نه چې کله د سیلابي ریله شګه پر راوړي یا خاوره پر راوړي نو هغه خپل مدد سره دا خاوره یا شګه ورنه لرې کوي او دغسې تر اوسه پورې بله خاص څه توجه دې ته نه ده حاصله شوې. ګرانو کتونکو دې وخت تاسو مونږ وینئ ګورئ په کیمره باندې چې مونږ د تالاب په غاړې باندې ناست یو شهید بابا چې کوم تالاب دی دې سره جفت نو دا تالاب ګرانو کتونکو دې خلکو د مقامي خلکو اپنی مدد آپ کے تحت یعنی خپل مدد سره جوړ کړی دی. چا چې څومره وس رسېدلی دي هغه دوی په دې کې چنده کړې ده، دوی دې ته امداد ورکړی دی. نو دا تالاب نه خلک ډېره فایده اوچتوي. دلته کوم خلک چې راځي زیارت لپاره نو دلته اودسونه پکې کوي، دلته اوبه څښلو لپاره استعمالوي، دلته چې کوم خلک صحبتونو ته راځي هغه صحبتونو لپاره اوبه ورناخلي. نو ډېر د فایدې څیز ده، نو یقینا چې ډېر خوشحالۍ اقدام ده. نو ګرانو کتونکو اوس په دې وخت باندې خپل قربا حامد رشید او ما سره کیمرامین فرمان منصور صاحب ته اجازه د لوی خدای په امان.